په بلوچستان کې د سالانه میټریک امتحانات چې دي هغه شروع شول. د دې دپاره 40,000 څخه زیات طلبه او طالبات چې دي هغه به خپل امتحانونه ورکړي. سالانه میټریک د اگزام دپاره د بورډ د طرفه څخه چې دي هغه ډېر سخت انتظامات شوي دي. د امتحاني سنټر چې 400 امتحاني سنټر په صوبه کې جوړ شوي دي، د هغه په اطراف کې چې دي دفعه 144 نافذه کړل او د دې دننه او د بندې د سکیورټي انتهایی سخت انتظامات کړي دي. نه صرف دا بلکې د امتحاني مراکز چې دي هغه CCTV کیمرې هم تصویب کړي دي. پر دې باندې د خبرو کولو دپاره زما سره ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر عبدالقدوس صاحب موجود دی. سر په دې حواله تاسو موږ ته څه ویل غواړئ؟ دې واري د میټریک امتحانات د روایتي انداز اخیستلو بجای موږ په جدیده طریقه اخلو. هغه د روزانه پر بنیاد باندې موږ د دې ویزیټس کوو. د صوبې پر لیول، د ډیویژن پر لیول او پر ډسټرکټ لیول باندې کمیټیانې جوړې شوې دي چې په ډسټرکټ چمن کې نه بلکې په پوره بلوچستان کې دوی پراپر ویزیټس کوي. د ماشومانو باندې د نقل د روکتام دپاره هغه ټولې اقدامات چې کوم ممکنه وي هغه موږ په عمل کې راوستلی دی. بنیادي مقصد زموږ د دې دا دی چې زموږ ماشومان چونکې را روان مستقبل کې ذمهداریان یې د دوی پر وژو را روانې دي، زموږ دا خواهش دی چې د دوی ټیلنټ، د دوی صلاحیت، د دوی قابلیت پر ځای باندې ولګېږي او معاشرت یو داسې خلک موږ حواله کړو چې هغه د ملک او د ملت د بلایي د خدمت ذریعه وګرځي. نو په دا سلسله کې 144 دفعه هم لګېدلې ده. کم څوک چې دا کوشش کوي چې یا پر ځای باندې بل څوک ناست وي یا د نقل د را رسولو کوشش کوي، د هغه خلاف موږ پوري طور اقدامات کړي دي. موږ دا به درته ووایم چې ډېر داسې کسان دي چې هغو په دا اقدام کې چې کوم ملوث وو، موږ هغه خلاف پوري کاروایي بلکې وکړله. څه خلک مې و جیلو ته ورکړله، ګرفتاریان یې وسوې او د هغه رقم پر بعضو سټوډنټانو باندې کیسونه جوړ سولو. نو زموږ دا بنیادي خواهش دا دی چې زموږ بچیان د کمپیټیټیو اگزامز دپاره د را روان وخت دپاره په هره حواله باندې دوی تیار وي او زموږ د علاقې، د وطن، د صوبه بلوچستان د خدمت سبب جوړ سي. نو که چیرې موږ د محکمه تعلیم پر هر فیکټر باندې په دا حواله باندې موږ کار شروع کړی دی په تیزی سره، که هغه په سکولانو کې د ټیچرانو تعیناتي، که بر وخت د کتابو رسیدنګ وي، که د نقل د روکتام دپاره کم اقدامات دي. یعنی هر فیکټر موږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې په نظر کې دی. په کم ترتیب باندې چې په کم اقدام باندې بهتري راځي موږ هغه ټوله اقدامات اخلو. موږ دا غواړو چې زموږ صوبه بلوچستان د نورو صوبو په شان لکه خیبر پښتونخوا ده یا د هغه رقم پنجاب دی، موږ د هغه په مقابله کې خپل بچیان راپورته کړو او دا چې کوم دی په روان وخت کې د علاقې او د ملک د خدمت سبب جوړ شي. ډېره مننه. دا و ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر عبدالقدوس صاحب چې د زیاته کل چې دی غواړي چې د دا ځای بچیان هم د خیبر پښتونخوا رقم او د پنجاب رقم تعلیم حاصله کړي او د دوی دا چې کوم صلاحیتونه دي دا پرمختګ راوستلو دپاره دوی پر امتحاني سنټر باندې نه صرف دفعه 144 نافذه کړې ده بلکې دلته د سکیورټي سخت انتظامات او د نقل چې کوم رجحان په بلوچستان په حواله کې دی هغه هم مکمل خاتمه کړې ده.